وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. دا درې سورتونه سوره اخلاص، سوره فلق او سوره ناس. تاسو ترجمه وکړه. الله تعالی دې تاسو له ومن ټول له عمل توفیق راکړي. دا د ټول قرآن شریف تتمه ده، خلاصه ده. تتمه او خلاصه یې په دې طریقه ده چې وروڼو د انسان تعلق د الله تعالی سره او د الله تعالی وحدانیت او د پاک پیغمبر رسالت منی، نو چې دا منی نو دی کامیاب دی. او دا مقصد د څه دی؟ د لا اله الا الله محمد رسول الله. موږ وایم کلمه کې دا په دې دویم صورت کې راته وایي چې خیر در کوم او شر در نه دفع کوم. وګوره ته دې خیر ته وګوره، څومره لوی خیر در کوم، شرونه در نه دفع کوم. په آخري صورت کې درته وایي چې ګوره تربیت زه در کوم، لویوم زه، نو زما عبادت کوئ او د یو لوی دشمن نه په امن ساتم چې هغه خناس شیطان دی. زه تاسو په امن ساتم، ځکه هغه خو درنه د ایمان خزانه وړي او ما تاسو له امن درکړی دی. نو توحید د الله تعالی د دې صورت اخلاص موضوع سره توحید د الله تعالی او اثبات رسالت په قل کې راغی. قل کې ووایه ای زما حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته ووایه. سوال یهود او نصارا او مشرکانو کړی چې صف لنا ربک، نو قل ورته ووایه ای حبیبه جن و انس لا، عرب عجم لا، د قیامت پورې ښځو سړو ته دا جواب دی. هو شان دا دی، هو شانیه وایي که هو دغه ذات چې تاسو یې سوال کوئ الله دی، احد لا شریک دی. نو قل کې اثبات رسالت، هو الله احد کې اثبات توحید د الله تعالی وشو. نو وایي دی ته چې هغه ذات چې تاسو ما ته وایي چې صف لنا ربک، هغه الله دی، احد لا شریک دی. احد لا شریک دی، هغه سره شریک نشته. ابن عباس ته وایي چې د الله نه وروسته قرآن کې احد راشي معنا به د لا شریکي. او د مشرکانو دا یو عقیده وه موږ دا دومره خدایان جوړ کړي دي، نیولي دي، دا د څه دپاره؟ نو دی وایي چې موږ له خیر راکوي او شر را نه دفع کوي. نو الله تعالی په هغه عقیده د هغوی رد کوي چې خیر او شر ورکوونکی یو الله دی. الله الصمد، الله تعالی صمد دی. صمد ابو هريره رضی الله تعالی عنه معنا کوي الله بے نیاز دی. د الله الصمد هغه ذات ته وایي چې نه خوراک کوي نه څښاک کوي. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې همیشه. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې په هغه عجز نه راځي، عجز والی. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې فنا پې نه راځي. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې هغه چاته محتاج نه وي. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې تمام مخلوق هغه ته محتاج وي. الله الصمد هغه ذات ته وایي لا تاخذه سنة ولا نوم، نه الله کې لږ غفلت راځي نه ډېر. الله الصمد هغه ذات ته وایي اول قبل كل شيء. الله الصمد هغه ذات ته وایي آخر دی قبل بعد كل شيء. الله الصمد هغه ذات ته وایي الظاهر، ظاهر دی. دې دلایلو ته وګوره، ځمکه اسمان نور سپوږمۍ ستوري بر بحر، دې کائناتو ته وګوره، دا ټول د الله په وحدانیت دال دي. وفي كل شيء له آية
تدل على انه واحد. هرگاه آیه کې الضمیر وید وحده لا شریک له گوید الله صمد هغه ذات ته وایي چې هغه اول دی قبل كل شيء. الله صمد هغه ذات دی آخر دی بعد كل شيء. الله صمد هغه ذات ته وایي الظاهر ظاهر دی الله ښکاره دی په دې کائناتو ته ګوره. الله صمد هغه ذات ته وایي الباطن باطن دی عن ادراک العقول د مندلو د عقول د مخلوقات نه. تمام مخلوق چې یو ځای شي نو دا نشي ویلی چې الله جسم دی جوهر دی عرض دی مصور یا نشي ویلی خانه. نو قل کې اثبات رسالت هو الله احد الله تعالی لا شریک دی. الله الصمد الله الصمد معنی ابن عباس حبر الامت ترجمان القرآن کوي الله الصمد هغه ذات ته وایي چې هغه ته خیر کې ګرځېدلی خیر کې ما یحتاج الیه فی الامور کلها چې محتاج هغه ته په امور ټولو کې که دنیا ده که آخرت ده که صحت ده که مرض ده که سفر ده که حضور ده هر وخت کې الله ته محتاج. الله الصمد هغه ذات ته وایي چې په خیر کې خیر د هغه نه غواړي نو خیر در درکوي. الله الصمد هغه ذات دی چې شر در نه دفع کوي شرونه فسادونه در نه دفع کوي. الله دې موږ تاسو د شرونو نه وساتي او دا موږ په وړوکوالي زده کړي دي والقدر خیره و شره من الله تعالی. الله دې موږ کلک ساتي. نو قل کې اثبات رسالت راغی او الله صمد کې ورته وایي ستاسو خدایان ورته نشي کولی. توحید او رسالت نشي دا عقیده د مسلمانی. نو په بره صورت کې دوه قسم عذاب دی د دواړو نه الله به هم تاسو د دنیا د عذاب نه ساتي د برزخ او د قیامت د عذاب نه به بچ ساتي. مخکې دوه قسم عذاب دی په ابي لهب باندې د هغه نه مال الواد سلر نه کړ هغه او ښځه یې ټول عذابېږي ولې مو دشمني کړې وه د رحمت للعالمین دشمني کوله. خدای دې موږ د دشمنۍ د علماو نه بچ وساتي. نو چې هر ستا دا عقیده ده او ته تابعدار د الله تعالی نو الله تعالی به د دواړو قسمو عذاب نه بچ ساتي. دا سوال دریو فرقو کړی دی یهودو نصارا او مشرکانو. نو الله تعالی موضوع د دې صورت توحید ارد په فرق باطلو هغه فرق باطله دا دي لم یلد الله لر شریک ادنا نشته ولم یولد الله لر شریک اعلی نشته ولم یکن له کفوا احد انشته دی الله تعالی لره مثل سیال یو تن سیال ولا نشته ده. نو نفی د شریک ادنا نفی د شریک اعلی نفی د شریک مساوی درې واړه نفی کړي. که ته الله سره شریک وای ادنا وای یا به اعلی وای یا به مساوی وای الله سره یو شریک نشته دی. هلته کې سورې بني اسرائیل په آخر کې وایي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هلته هم نفي د دریو شریکو ده دلته هم نفي د دریو شریکو ده. نو څه ثابت شروع نو قل هو الله احد د الله تعالی وحدانیت. الله صمد کې الله تعالی بے نیاز دی دغه صمدیت راغی چې ګوره الله زمونږ د عبادت الله ته دوره فایده نشته ده. زمونږ د انسان تمام مخلوق په آن واحد کې الله ته پسیده پراتی الله ته دوره فایده نشته ده. مونږ ته فایده ده مونږ چې څه کوو ځان لکو. الله دې مونږ تاسو له د قرآن پاک د علم د شوق د دې نه سیوا کی چې د قرآن سره مینه محبت لولوي. دغه قرآن به شفاعت کوي دغه قرآن به الله ته پاسي چې یا الله دې سړي به د لوستلم ټیک د مجرم د څه جرم ته شوی دی نو شفاعت به کوي الله به یې قبلوي. خدای دې مونږ تاسو له د قرآن ناسته نصیب کړي. فضایل د قرآن ډېر دي رونو. الله دې مونږ ټول له د قرآن برکات راکړي. بس دا صورت چې ځان سره ډېر وایي که نه بس کامیاب به یې ښه. که نور وایي هر ټول قرآن وایي او چې په لاره ګرځې نو دا صورت ځان سره وایه قل هو الله احد
یو حدیث کې راځي درې ځله حکمن نعمن ستا په عمل نامه کې الله د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي. دویم حدیث کې راځي لس ځله چاوي نو الله ورته جنت کې بنگله جوړي. دریم حدیث شریف کې راځي چې څوک دا د ورځې سل ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. خدای دې موږ له دې وینا توفیق راکړي. نو توحید اثبات رسالت او رد په فرق باطله او باندې ښه هغه ذکر شو. اوس الله الصمد هغه ذات چې خیر ورکوي نو دې صورت کې بیان د خیر د الله تعالی دی. فلق مثال د خیر دی ښه روز راولي تور شپه وچوي انو سپین سبات پیدا کی دا خیر چا ورکو الله الصمد الله تعالی راوسته دا خیر درکړه. بسم الله الرحمن الرحیم قل کې دلته راغی الته یهود او نصارا او مشرکان سوال کړي دي دلته دا قل چې راغی دا د اثبات رسالت لپاره راغی او دلته جواب د پاره راغی. قل چې چرته راځي جمل وای دا به سوالی دا به جوابي د سوال مقدره نه سوال مقدر بالته کی الته مقدر سوال تفاسیر راغست دی حدیث کې راغلی دی. دلته کې سوال څه دی سوال لاره دا د مسلمانانو سوال دی. مسلمانانو ډېر سوالونه کړي دي ښه يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن المحيط دا ټول سوالونه مسلمانانو کړي او ابتدا وا دلته سوال کوي چې تعوذ غواړو څنګه غواړو پس سره د سنا څنګه پس سره د سنا نو قل جواب راغی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اذا ما حبیبا دی امت ته تعلیم ورکا چل ورته وخیا چې داسې تعوذ غواړي اعوذ برب الفلق پنانی سم په مربی د فلق سره پنانی سم په مربی د فلق فلق وای دا کیدو ته نو تور شپوجي سپین سبات پیدا کی دا رز خیر مثال لخوا دا عقلی دلیل دی په قول هو الله احد باندې چې وګوره دی عقل ته وګوره کړه دا رس چا راوسته دا شپه څوک راولي عقلی دلیل دی په قول هو الله احد. نو برب الفلق مربی پالون کی ته وایي پالون کې د اهل د فلق دی اهل پکې مقدر دی ولی چې په چا شپه راځي داغه تربیت کوي چې په چا رز راځي داغه تربیت کوي که هغه دوست دی که دشمن دی که انسان دی که حیوان دی د ټولو تربیت کوي. وګورئ ورونو عجیبه شان سره تربیت کوي ښه انسان اریان شي یقین وساتئ عقل د انسان خو ډېر محدود شی دی. نو داسې دا مثال د خیر چې الله الصمد هغه ذات دی وګوره دا تربیت ستا کوي خیر دله درکوي رز راولي اهل د تربیت چې چا باندې رز راځي د هغه تربیت کوي چې په چا شپه راځي حیوانات دي که انسانان دي بر دي که بحر دي د ټولو تربیت کوي. مربي الله دی من شر ما خلق پناه غواړو په رب سره د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي دومره ضروري څیزونه یې په سهونو ادي ما خلقه کې هغه راغلل موږ ته نه دي معلوم او شر به درته رسوي ضرر به رسوي. ومن شر غاسق پناه غواړو په رب سره د شر د غاسق نه د شپې نه اذا وقبه چې تیاره شي تیاره شي د شپې د اکثر نقصانونه د شپې هره شپه نی خو باران نه دی خو وي اکثر ځکه شپه یاد کړه. ومن شر النفاثات او پناه غواړو په رب سره د شر د نفوسو دلته نفوس مقدر دي دغه نفوسونه چې هغوی دمونه اچوي فی العقد په غوټو د سحر کې د لبید ابن عاصم لوړه وغیره هغې ته خیال شي او اوسه پورې څوک کوي دا سحرونه جادوګر دی دا دی غلط خلق. ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړو په رب سره د شر د حاسد نه په هغه کې چې حسد کوي. رونو دا خو د دې لفظي معنا د ټولو لوردي خو لطیفه پکې څه ده حکمت یې څه دی اخر کې راغی د سوره اخلاص نه رستو وشوي دا درته وایي چې کلک اوسه په عقیده باندې دې صورت کې ته دشمن د اسلام د دین د مسلمان هغه وپېژنه د پیغمبر دشمن د الله دشمن د اسلام دشمن د قرآن دشمن
د دین دشمن او پیژنا هغه لم یلد ولم یولد ولم یهود نصارا مشرکان دا درې واړه د دین دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي د الله نه باغی دي نو دای ورته وی او صمد الله او صمد هغه ذات چې فلق خیر را درکې ښه خیر راولي نو موږ ټول لري الله خیر راکړي ټول دی الله د شر نه بچو ساتي او دې صورت کې یو ځل خیر ذکر کو سلوري پکې شرونه ذکر کو د دین لطیفه داراوته چې زمانہ اخیر ته ده اخیره زمانہ کې شرونه ډېرې خیر لګیرونو ته شرونه دي یقین ساته ارزای کې دا مخلوق په شر باندې اخته دی خدای دې مونږه تاسو بچو ساتي د شرونو د فسادونو نه او د نقصانونو نه د آفتونو نه مرضونو نه قسمه قسم غلط عقیدونه د غلط اعمالونه اخلاقونه الله دې مونږ ټول بچو ساتي الله نه سوال کوي نو دې کې دا وي چې خیر لګ دې ور شرونه ډیر دي خیال کاوه قدم په احتیاط اخلا هر غاړه ته شر دی الله دې مونږ ټول د شرونو نه بچ د شر د مخلوق نه د شر د شپې نه د شر د ساحر نه د شر د حاسد نه ادا ټول پټي ګوره سلور واړه ښکاری نه راشي ښکاری نه بس یو چپه لګي الله دې نو الله او صمد ستا حفاظت کوي ښه الله او صمد هغه ذات دی چې خیر درکوي د شرونو نه بچ ساتي تاسو مونږ دی الله د شرونو نه وساتي خیر دی الله راکړي ښه ادا خیر نه رو چې قرآن ته کینولو دا لوی خیر نه چې قرآن ته راوستي دا خیر نه چې جماعت ته راوستي دا خیر نه چې قرآن در باندې ختم کو نو خدای دې موږ ټول لا همیشه دا خیر نصیب ساتي او د شرونو نه بی دینونو غلط او باطل او عقیدونه دې الله مونږه تاسو بچو ساتي د قرآن برکات تاسو واوریدل الله دې مونږه تاسو له د قرآن محبت نصیب کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت شفاء القاضی لیکي چې محبت رسول پاک نیوی عظمت نیوی پړو کې محبت عظمت اطاعت نو دا کامل مسلمان نه دی مسلمان دی کو سړب دی د کامل مسلمان نه ګرځي خدای دې مونږ کې دا درې واړه راولي ښه دا بل صورت دې ته تعوذ د جسم وایي چې ګوره ستا د جسم حفاظت الله او صمد کوي د شرونو نه ساحر نه د شپې د شر نه د حسد والا نه د ټولو نه د شر د نور مخلوق زناورو نه ساتي د جن انس نه ساتي نو تا الله ته متوجه شه کنه تا الله ته متوجه شه د الله تعالی عبادت کوه د الله عبادت کوه الله ته متوجه شه دې کې دا راته وي خیر در نظر کوم شرونه در نظر دفع کوم او د الله عبادت نه کې ته بغاوت کې نو دې کې تعوذ د جسم شو چې ستا زما د جسم حفاظت یو الله کوي ښه نو ته الله ته متوجه شي چې الله تعالی له حفاظت را کړی دی شپه ورځ کې سفر کې حضور کې لیل نهار کې هر وخت کې تا په حفاظت کې ته موږ ساتي نو هر وخت کې د انسان الله ته متوجه شي په دې بل صورت کې اخیری صورت ناس کې الله تعالی وایي تعالی ما یو دومره لویه خزانه درکړې ده نو په دې خوشحاله اوسه دا خزانه فرعون څخه نه وه نمرود څخه نه وه قارون څخه نه وه تاله چې ما کومه خزانه د ایمان درکړې ده نو دا ګورې الله هر چاله نه ورکوي ښه اوس تا د دې په قیمت پوهېږي چې دا درنه شیطان تختی لږ هوښیار اوسه ویښ اوسه خناس کوشش کوي د تا نه دا د ایمان خزانه هغه درنه ختموي نو لګیا دی کوشش کوي الله دې مونږه تاسو لوی واړو نه راخو دې بچو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس هو یا پنانسم برب الناس په مربی الناس سره الحمد لله رب العالمین الته عالمین وی دلته برب الناس ویخه الته وی مالک یوم الدین دلته وی ملک الناس بادشاہ د ملک الناس بادشاہ د
خلقو دی بادشاہی الله ورکوي دا د دنیا بادشاہي عارضي دي نو والعوارض لا تعتبر دې له اعتبار نشته دا خو به نن بادشاہي سبا به ګدای نن به حکومت کې بل ورځ به جیل کې دا څه بادشاہي نه ده الہ الناس معبود د خلقو دی الہ معبود دی داغه عبادت کېږي مالی وي او که بدني وي عبادت دوه قسمه دي مالی بدني دواړو عبادت د یو الله کېږي دا یو قل اعوذ برب الناس نوی تربیت کوي د ماشومانو ځکه دا رب پدال دی ماشوم دی تربیت ته محتاج دی الله وایي زه ستا څنګه تربیت کوم وای ته وګوره کوم وطن کې مې ستا تربیت وکړو دې ته وګوره بیا مې کوم وطن ته راوستې تربیت دې کوم رو رو دې لویوم نو ځوان دې کوم ملک الناس تربیت کوم د ځوانانو ملک نه مراد ځوان دی بادشاہ دې دا ځوان چې ځوان شي دی وایي بس زه په یم نو ملک الناس تربیت کوم د ځوانانو الہ الناس تربیت کوم د بوډاګانو الہ الناس نه عابدان مراد دي سړی چې بوډا شي نو خدای ته متوجه شي ځکه ځوانۍ کې خدای نه راځي نو تربیت کوم د ماشومانو تربیت کوم د ځوانانو ملک الناس تربیت کوم د ځوانانو الہ الناس تربیت کوم د عابدانو د بوډاګانو تربیت کوم بس دنیا د دې درو نه ډکه ده یا ماشومان دي یا ځوانان دي یا بوډاګان دي دنیا ته ټوله ډکه ده ادا بې مطلبه مخلوق دومره ډېرېږي خوش د مطلب هغه چې دین وي او په دین کلک ولاړې دا د مطلب سړی دی چې په دین پوهېږي نه د دین نه خبر نی د قرآن نه خبر نی دا بې مطلبه سړی دی هسې ګېډه د خدای پاکې سره ډوډۍ خلاصوي صرف اوړه ګرانوي نور دکې څه دي سړی غلو کندو دی داسې سړی خو د خدای نه خوښه چې د خدای نه باغي د خدای د کتاب د پیغمبر خیال نه ساتي دا خو د الله رحم دی چې څه وایي نه ورته او ویریږي رونو الله څخه داسې افتونه دي ځکه نه چین والا د افت سنبال کیو څه دی وایي داسې دي که نه نو هلته یې بابیل راولېږل د خانه کعبې حفاظت دپاره د ابراهیم علیه السلام حفاظت یې کول هغه باندې ماشي راولېږل او دی د ماشو شپرې کوي دا بابیلو چل ولا وردي ځکه نه دا اوس چې په څه شی راغلی د دې حفاظت دی وایي چل ولا نه وردي اوس مسلمانانو ته درخواست کوي چې هلې دعاګانې وکړي پوه شوې تو مشو مغرور بر حلمي خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تورا دا الله ورته ښیي چې خیال کوه او د چین کافر که د روس کافر ستا مالک شته دی ته داسې نه پیدا شوی چې ته داسې خبرې کې دا موږ ته تاسو ته سبق د سم شي ګورې تاسو هم د ارامېتوب پرېږدئ دین ته مایل شئ او ذکر کوئ عبادت کوئ الله ته متوجه شئ یعنی الله بدله داسې یو د غدر کې لا یوثق وثاقه احد چې خدای وتړي داسې تړل چا نه کړي ان اخذه علیم شدید دا الله ګرف ډېر سخت دی نو الله ماشومانو ته وایي ماشوما اذ انتم اجنة فی بطون امهاتکم فلا تزکون انفسکم بل الله یزکی من یشاء ځان به پاکو موږ خو د ګناهونو بوجه یو الله را باندې انعام کړی چې جماعت ته راوستو قرآن ته یې کېنولو ژبه راله جاري کړه په ذکر باندې ملک الناس تربیت د ځوانانو کوي الہ الناس تربیت د بوډاګانو کوي عابدانو تربیت کوي بوډاګانو من شر الوسواس پناه غواړو په رب سره د شر د وسوسې چونکو نه الخناس چې واپس کیږي د بام د قرآن د ذکر نه خناس ټرکن ته وایي ډرپوک هم ورته وایي ډرپوک دې یریږي وی چې الله اکبر کې دې تختی چې لا اله کې دې تختی چې قرآن شروع کې دې تختی الخناس خو د بجلی نه تیز دی دومره ډېر ناکاره دی د بجلی نه تیز دی دا زر راځي خناس واپس کیږي او حدیث کې راځي الشیطان جاثم على قلب ابن آدم اذا ذکر الله خنسه چې دې الله ذکر کې واپس شي خړته مې واپس شي رسو کې خناس ورته وایي الله دې موږ تاسو دې نه بچ وساتي اعوذ بالله ډېر وایي
انو بچ بساتي الله تعالی به تاسو بچ ساتي الذي اغخ الناس يوسوسو چې وسوسې چې فی صدور الناس پسینو د خلقو کې نو دا سینو د مسلمانانو دي ښه وسوسه ګور مسلمان ته راځي کافر ته وسوسه نه راځي ښه هغه خو د لټ نه پورې کړی دی غلطه وسوسه ده دی مسلمان کې صدقون ترش نه د باندې وسوسه راځي ورته دغه ورته کوي الله تعالی دې موږ تاسو د وسوسې نه وساتي اپا وسوسه ګناه نه ده غږ مکو وایه مچاته وسوسه راتلی شي هر قسم ته ګناهګار نه ښه دا ستا د اختیار نه بهر ده دا وسوسې چې دوه قسمه دي من الجنة والناس د جنو نه ګوره جن مشرانو زمونږ نه نو هغه یې مخکې ذکر کړ په ځمکه باندې زمونږ نه مخکې پیریانو 4.5 کاله 15 کاله پیریانو رستو آدم علیه السلام الله پیدا کړی دی نو هغه یې مخکې کړل والناس او بني ادم نو جن وسوسه غورځوي شیطانان او والناس بني ادم بني ادم هم وسوسه غورځوي ورونو بني ادم وسوسه کوم ځای کې ده اتمه سپاره کې تاسو به ویلي یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون التکرازي نو د شیطان وسوسه دا نیغه په خلی باندې کمجر الدم په شان د جاری کېدو د وینې او د انسان وسوسه د بل انسان لته کودیږي په غوږ باندې درته وي د راستا رور ته کنزل کول ان هغه درته په غوږ لته کو شو تا هغه سره جنگ شروع کې نو شیطان وسوسه په غوږ کودي د انسان او د شیطان هغه نیغ په نیغه کودیږي خدای دې د دواړو نه موږ وساتي نعوذ بالله السميع العليم وجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم چې دا وایي کنه درې له سات بیا د شیطان اثر نه راځي خدای دې مونږه د انسی او جنی د شیطانانو دواړو نه وساتي ورونو دا د دریو سورتونو د دې دریو سورتونو او د ټول قران حاصل سره لا اله الا الله محمد رسول فلا اله کی خبر د لا نه ذکر کی دا احکام قصص امثال براوالی په خبر د لا کې به کیدی ال بلا خبر تام شي نو الله دې دا کلمه زمونږ استاد په جبه جاری ساتي ښا او کینی ترجمه ته دغه ګنټه نیمه دی کوي تاسو ورته کینی اته نه کوي ګوري ورته اته کتلم اجر دی اوریدلی اجر دی ناس ته اجر در کوي خدای دې موږ په طالبانو کې حساب کی نو تم طالب د کور نشر روان شي وای زم مزبو کوم قران شریف ته وکینم نو ما ته هم په طالبانو کې حسابي ګل کور نه نو طالب لوی مقام دی او د قران نه لوی کتاب بل شته نو تم لوی سره کنه خو قران شریف ته کینا ګور ورته پوېږي مونږ په نه پوېږي ته په څه پوې شي پوېدل پریدا کینا ورته ګوره دا قتل دا د کامیابی ده دا اوریدل دا د کامیابی ده دا ګوته ګرځول دا د کامیابی ده دا غوږ کې خودل دا د کامیابی ده الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي او دا کلمه رونو لا اله الا الله چې نی وایي بالکل یو زردل وایي یو لسوادل زردل دا ځان سره درد وایي نو په کال کې ولا سور شي دا درې لک شپېته زره ښه پنځه شپېته زره بشي یا شپېته زره بشي دا ستا د آخرت لپاره جمع کېږي قل هو الله احد سلزله وایي کمومه سیوا چې هر څومره وایي نور تسبیحات تمجید تهلیل تکبیر هغه وایي دا د آخرت لپاره جمع کېږي د دنیا کار کو کنه زمیندار کو دکانداری کو تجارت کو صناعت کو زراعت کو خموز دین په موبایلا دین موبایلا ځکه دا خو شپېته کاله دی اداغي ژوند یا خلاصې نشته ده دا خو بخلا شیرونو الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي زموږ د ټولو اخره خاتمه دې الله په ایمان کې او دا جبې دې الله زموږ په ذکر جاری وساتي تاسو دا ختم دې مولوی صاحب کړی دی الله دې قبول او منظور کی تاسو ته الله د دې برکات درکړي قران دې الله زمونږ په دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې مرګره دې الله دې زمونږ مرګره کې دا مولوی صاحب چې تاسو راغله دې جمالی صاحب الله دې عمر کې برکت واچي الله دې فیضان د دین سیوا کی دې بچی دې الله تعالی د دین خادمان کی الله تعالی دې لوی اداره ده الله دې غیله لوی ترقی ورکی او ګوره دوره تکلیف کړي
تاسو د عجیبه عجیبه مسلې وکړي خدای دې موږ تاسو ټولو نه رضا شي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك أشفق ختمونه دي پکې ناظري ختمونه زه وکړئ که نه بیا به دوا وکړه